د دې نه مخکې آیاتونو کې د جهاد او د هجرت ذکر شوی دی. مناسبت د دې آیات د مخکنو آیاتونو سره دا دی چې په هغې کې د جهاد او د هجرت ذکر شوی دی او دلته کې د سفر ذکر دی. نو په جهاد کې اکثر د سفر ضرورت پیښیږي او دغه رنګ هجرت خو ویلی شي سفر ته چې سړی خپل علاقه خپل کلی خپل ملک پریږدي او بل ملک بلې علاقې ته چې کوم دی لاړ شي دې ته هجرت ویلی شي د الله دپاره د الله د پیغمبر دپاره. نو په هجرت خو په خپله سفر دی او جهاد کې هم اکثر د سفر ضرورت پیښیږي. د دې وجې نه الله پاک جل جلاله دې آیاتونو کې د سفر احکامات بیان. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ او هر کله چې تاسو سفر کوئ فی الارض په ځمکه کې فلیس نشته دی علیکم په تاسو باندې جناح څه ګناه ان تقصروا دا چې تاسو کم وکړئ دا تاسو کسر وکئ من الصلاة د لمونځ نه یا ان تقصروا دا چې تاسو کمی وکړئ تاسو حصہ کمه کوئ من الصلاة د لمونځ. نو دې کې د کسر مونځ د سفرانه مونځ حکم بیانېږي. اوس سفر څه ته ویلی شي په شریعت کې؟ نو سفر 48 میل یا 88 کیلومیټر چې ستا د کلي او ستا د علاقې نه 48 میله فاصله چې کوم دی ته دومره سفر کوې چې ستا د کلي او ته چې کوم دی ته سفر کوې چې دا 48 میله وي. نو دا بیا سفر حسابېږي او په دې کې بیا د سفر احکامات جاری کېږي. نو د سفر احکامات دا دي چې 48 میله کې ته د خپل علاقې نه لرې ځې نو چې ته د خپل کلي ستا چې د کم کلي جایداد دی ستا جنازګاه مثال په طور اوس زموږ د کلي چې کوم حدود دي د دې نه چې ته څنګه ور ووتلې نو ستا مونځ سفر شروع شو په تا باندې به اوس د سفر احکامات لګي. سړی پېښور ته ځي او زموږ د ناوګۍ د کلي نه ووتو نو کو دې بیا مثال په طور په کنکوې کې مونځ کوي د کنکوې نه دې طرف ته مونځ کوي نو دی به کسر مونځ کوي. کسر څه ته ویلی شي؟ کم مونځ به کوي. کم مونځ څه ته ویلی شي؟ چې کم 4 رکاتیزې مونځ دی دا به دی 2 رکاته کوي. یعنې د مازدیګر مونځ دا به دی کسر کوي 2 رکاته به یې کوي. د ماسخوتن مونځ او د ماسپښین مونځ دا به دی 2 رکاته کوي په حالت د سفر کې. چې دی د خپل کلي نه ووتو بس د سفر شروع شو دی به اوس 4 رکاتیزې مونځ دا به دی 2 رکاته کوي. البته چې کوم 3 رکاتیزې مونځ دی د ماښام دا به پوره مونځ کوي 3 رکاته به کوي. د سحر 2 رکاته دا پوره کې 2 رکاته به کوي. نو چې کوم 4 رکاتیزې مونځ دی نو په حالت د سفر کې به دا د 2 رکاته کوي. البته چې کوم سنت دی نو د سنتو مسله جدا ده. کو چېرې جاری سفر وي جاری مطلب دا چې ته سورلو په ګاډي کې ځې د یو ګاډي نه کوزېږې بل ته خېجې د بل نه کوزېږې بل ته خېجې داسې سفر وي نو د احنافو په نسبت باندې بیا سنت پرېښودل بهتر دي په دې کې. اګو دې سړي سره خپل ګاډي دی مثال په طور او دې چې کوم دی کوز شو ټایم ورته شته دی نو کو سنت یې وکړي بیا بهتر دي. او کو جاري سفر وي د یو ګاډي نه خېجې بل ته یو نه کوزېږي بل ته خېجي نو بیا سنت پرېښودل بهتر دي. البته د سحر سنتو کې ډېر تاکید راغلی دی نو سحر سنت به نه پرېږدي ویتر به نه پرېږدي او د سحر سنت به نه پرېږدي. ځکه حدیث پاک کې راځي چې نبی علیه السلام فرمایي کو چې تاسو په میدان جنگ کې په زخمی حالت کې او د کافرانو اسونه په تاسو باندې ګرځي په دې حالت کې هم د سحر سنت نه پرېږدي. د سحر په سنتو کې تاکید راغلی دی د دې وجې نه د سحر سنت به نه پرېږدي. کو نور سنت د ماسپښین سنت شو دغه رنګې د ماسخوتن سنت شو د ماښام سنت شو نو کو دا یو سړي په حالت د سفر کې پرېښودو نو څه ګناه پې نشته دی. البته فرض به نه پرېږدي وتر واجب به نه پرېږدي دا به دې چې کوم دی پوره کړي. سفر شروع شو په لاره باندې د مازدیګر مونځ راغی دا به 2 رکاته کوي. ماسخوتن مونځ راغی دا به 2 رکاته یعنې فرض به صرف 2 رکاته کوي. دی خپلې علاقې ته ورسېد دی چې کوم ځای کې سفر مثال پېښور ته ورسېدو اوس کو دی هلته کې 15 ورځې پاتې کېږي یې د پاتې کېدو نیت وي نو بیا چې هلته دی څومره مونځونه کوي نو دغه ځای بیا د دې لپاره وطن اقامت شو. دغه چې دی بیا څومره مونځونه کوي دی بیا پوره کوي. سړی پېښور ته لاړ لاهور ته لاړو او په لاهور ته ورسېدو د نیت کړی چې زه 15 ورځې یا 14 ورځې یا 19 ورځې د 15 یا د 15 نه سیوا هر څومره ورځې چې وي دومره نیت د هلته د پاتې کېدو کړی دی نو هلته دی بیا پوره مونځ کوي. او که نه د 14 ورځو نیت کړی دی یا د 14 یې کړی دی
نو بیا به دې څه کوي دی به کسر مونځ کوي چې کم 4 رکعتیزې مونځ دی دا به 2 رکعته او که نه دی په حالت د سفر کې دی یا هلته کې د 14 ورځو نیت دی د 12 ورځو نیت دی او هلته کې دی چا پسې مونځ کوي کوم امام پسې هغه امام د هغه ځای اوسېدونکی دی یعنې مقیم دی نو بیا به دی پوره مونځ کوي داسې به نه کوي چې دی به 2 رکعته سلام اجر باسي او 2 رکعتونه به پرېږدي هو کو چې ټول مسافر یو مسافر امام ور مخکې شو نو بیا خو مسافر هم 2 رکعته کوي او د پسې چې کوم کسان شاته ولاړ دي هغه مسافر دي هغه هم 2 رکعته کوي خو دا امام د هغه ځای دی مثال د پېښور نه یو کس راغی ما پسې دلته کې مونځ کوي نو دغه کس به پوره مونځ کوي په مانځ به ځکه زه د دې ځای اوسېدونکی یم البته که هغوی رالل ټول مسافرو یو مسافر کس مخکې شو هغوی امامتي کوله نو بیا به دوی 2 رکعته کوي نو چې کوم مسافر سړی په مقیم امام پسې مونځ کوي نو دی به پوره مونځ کوي 2 رکعته به نه کوي او که یو سړی مسافر دی مثال پېښور نه یو کس راغی دلته کې مونږ کې څوک داسې نشته چې هغه امامتي وکړي د پېښور کس ور مخکې شو او هغه مسافر دی نو هغه به ځان له 2 رکعته پوره کړي او دا شروستو مقتدیان چې کوم دي دا خو د دې ځای اوسېدونکي دي که نه مسافر نه دي دی به چې کوم هغه به سلام اجر باسي او دی به بیا خپل مونځ پوره کړي چې امام مسافري امام به 4 رکعتې مونځ 2 کوي که نه مسافر سړی نو چې امام مسافر دی نو دی به 2 رکعته وکړي د سفر وروستو به چې کوم کسان ولاړ دي هغه مقیم دي هغوی به بیا خپل مونځ پوره کړي نو سفر کې به د مونځ دا طریقه چې کوم 4 رکعتې مونځ دي دا به 2 رکعتې وي او چې کوم 3 رکعتې دي نو هغه به پوره کوي چې کوم 2 رکعتې دي نو دا به چې کوم دی هم پوره کوي امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي چې دا کوم 4 رکعتې مونځ الله پاک د 2 کړی دی 2 رکعتې کړی دی کسر یې ته کړی دی نو هغه دا رخصت ته کو چا پوره مونځ وکړو ګناهګار نه دی څوک فرمایي امام شافعي رحمت الله علیه هغه فرمایي چې کوم سړی په حالت ته سفر کې دی او د مازدیګر مونځ 4 رکعته وکړو دی ګناهګار نه دی او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې کوم سړی په حالت ته سفر کې دی او د 4 رکعتې مونځ د 4 رکعته پوره وکړو په حالت ته سفر کې دی پوره کوي دا کس ګناهګار دی دا کس ګناهګار ځکه دی چې د نبی علیه السلام نه په حالت ته سفر کې چېرته هم 4 رکعتې مونځ 4 رکعته نه ثابت بلکې 2 رکعته یې کړی یعنې سفر مونځ یې کړی سفرانه مونځ یې کړی بعضې خلک وایي زمونږ شک سره ملګري تللي سوات تا مې ادم ته ما به کسر کا هغوی زما دا کسر ډډه نه دي نه هغه پوره مونځ چې کوم سړی پوره مونځ کوي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا کس ګناهګار دی ځکه د نبي علیه السلام نه په حالت ته سفر کې چېرته پوره مونځ ثابت نه دي بلکې کسر یې کړی نو دلته الله فرمایي چې واذا ضربتم او هر کله چې تاسو سفر کوئ فی الارض په ځمکه کې فلیس نشته دی علیکم په تاسو باندې جناح څه ګناه ان تقصروا دا چې تاسو څه حصه کمه کوئ من الصلات د مونځ نه څه حصه کمه کوئ د مونځ نه حصه څه ده 2 رکعته دي چې کوم 4 رکعتې دي نو 2 رکعته به وکړي په دې تاسو باندې څه ګناه نشته دي ان خفتم کو چیرې یریږئ تاسو د دې خبرې نه ان یفتنکم الذین دا چې په فتنه کې به واچي تاسو الذین ها کسان کفرو چې کافران دي نو د آیات نه خدا معلومیږي چې دا سفر مونږ په هغه حالت کې کوي چې په کوم حالت کې ته ویریږي د کافرانو په حالت ته جنگ کې یې نو او ته د کافرانو نه ته ویروي نو 4 رکعتې مونږ به 2 رکعات وکړي د آیات نه دا معلومیږي او دا تفوز حضرت علی بن امیہ رضی الله عنه د حضرت عمر رضی الله عنه چې امیر المؤمنین د آیات نه خدا معلومیږي چې دا کسر مونږ په هغه حالت کې نیمګړی مونږ کې کسر مونږ بګای چې د کافرانو سره جنگ کې او تاسو د کافرانو نه ویروي نو په هغه حالت کې به دا مونږ کسر کې نیمګړی کې نو حضرت عمر رضی الله عنه فرمایل چې دا تا ته په کومه خبره تعجب شوی دی چې د قرآن د آیات نه خدا معلومیږي چې ته استا کله د کافرانو نه ویروي نو په هغه حالت کې به 2 رکعاته کوي په عام سفر کې به نه کوي نو دا تعجب ما ته شو وزلاړم نبی علیه الصلاۃ والسلام ته دا خبر وکړه چې د الله پیغمبر د قرآن د آیات نه خدا معلومیږي چې تاسو کله د کافرانو نه ویریږئ نو په هغه حالت کې به 4 رکعتې مونځ 2 رکعاته کوئ عام حالاتو کې به نه کوئ عام سفر کې به نه کوئ نبی علیه الصلاۃ والسلام ما ته فرمایل
چې الله دا تاسو له کوم دی یو تحفه درکړې ده یو ډالۍ ده درکړې ده دا قبول کړئ دا تاسو له الله پاک یو تحفه یو ډالۍ درکړې ده نو په حالت په جنگ کې نو په حالت سفر کې نو کو یره د تی او کو یره د تنی په دواړو حالاتو کې به دا کسر موس کې نیمګړی بوز بګه پورا موس بنه کې نبی علیہ السلام ما دا فرمایل چې الله تاسو ته تحفه درکړې ده هدیه درکړې ده قبول کړئ دا الله نه یعنی تاسو ته غسل رکعاتی زمون دو رکعاتی ذکر دی الله در باندې رحم کړی دا الله دغه ډاله او دغه تحفه دا قبول کړي نو د دې آیات نه دوه خبرې معلومه شو یو خبره ده چې دا الله پاک جل جلاله په تاسو باندې فضل او رحم کړل چې حالت سفر کې انسان چې کم دی ډېر پریشان وي او ګران سفر وي مخکې وسم سفر چې کم دی دا ګران سیز دی نو د دې وجه نه الله پاک ته اساني راځته ده دویم دا چې د دین رومبه دا چې دا حکم چې کم دی په ابتدا د اسلام کې دغه شان دی وو چې په حالت د جنگ کې په حالت د کافرانو د ویری په حالت کې با صلو رکعاتی زمونږ دوه رکعات کو خدا شرط اوس ختم شوی دا شرط نشته دی کو ته یریږي کني یریږي چې په حالت ته سفر کې نو صلو رکعاتی زمونږ په دوه رکعات ان خفتم کو چرتا سو یریږي د دې خبرینا ايفتنکم الذين دا چې فتنه کې واجی تاسو الذين هاغسان کفروا چې کافران دي ان الکافرین بشک کافران کانوا دي لکم استاسو د پاره عدو مبینا خکار دشمنان